دا په لکونو خلق مونږ پر امن کړي دي. کو فرض کړه دوی ته جمعیت العلماء آرډر وکړو چې تاسو د اسلام آباد ګیراو وکړئ، بیا به تاسو ووینئ چې دغه ملک په چې کوم دی نو څه حشر او څه صورتحال. حضرت شیخ صاحب یو انجمن و، هغه د یو تحریک علمبردار و او د معاشرې هره طبقه د هغوی سره مینه محبت ساتي. انشاءالله په بین الاقوامي سطح باندې به د دې دباو ملکي سطح به وي او هغه خلک چې د چا په لاس کې د اقتدار واک دي هغه به په دې مجبوره کېږي چې د دومره لوی سیلاب مخې ته راتلل، یقینا چې هغه به د سیلاب په شان د ښځو سیلاب مخې ته لکه ښځو خاشان چې راشي هغه ځي. دغسې به چې کوم خلک د قاتلانو ملګري دي، سهولتکاره دي، هغه به هم د دغه سیلاب مخې ته نه ټینګېږي ځي به انشاءالله. بله ډیجیټل میډیا الحمدلله مختلف پیجز نه، افیشل پیج دي، مرکزي دي، صوبایي دي، اضلاعو پیجونه دي، نورو د هغوی له موږ اکسس ورکړی دی او لایو سټارټ د زبردست طریقې سره دا د لیونو کاروان دی او دا خپل منزل ته رسي. دا په دمکو باندې او دا په خطراتو په یره باندې یرول دا خامخیالي ده. په نامه د هغې رب ذوالجلال مې ابتدا ده چې زه له محبت سره اشنا کړم او بیا درود په هغه لوی هستی وایم چې صفت یې په یاسین او په طه کړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جی واي ډیجیټل میډیا کیفي له طرفه زه یم عارف الله جان. دې ټیم کې موجود یم په 400 کې جلسه شروع د شهید اسلام کانفرنس په هغه پنډال کې موجود یم. دلته مختلفو شخصیاتو سره خبره کوو، د پروګرام حوالې سره د میډیا ټیم سره به خبره کوو چې کول څنګه کېږي. زه به پنډال ته هلته به د کارکونانو د احوال اخلو چې هغوی پروګرام ته څه راغلي او پروګرام ته به کم نظر باندې ګوري. نو دې ټایم کې موږ سره د ډیجیټل میډیا چې کوم کیمپ دی هغې ته ورځو، د هغې مشر زموږ جناب صداقت خان، هغې سره یو څو خبرې کوو د میډیا حوالې سره. دې ټایم کې موږ سره د جمعیت علماء اسلام ډیجیټل میډیا کوارډینیټر صوبه خیبر پښتونخوا جناب صداقت خان موجود دی. صداقت بھائی ماشاءالله کانفرنس د 3 بجو نه شروع شوی، یو ډېر په موج سره روان دی او د پوره خیبر پښتونخوا چې کوم دي کارکونانو شرکت کړی دی او لا ډېر ټایم پات دی اوسه پورې چې کوم دی پنډال ډک شوی دی. ستاسو ذمہواري د ډیجیټل میډیا د کوریج دی، د هغې حوالې سره تاسو موږ ته ووایئ چې ستاسو انتظامات څنګه دي او ډیجیټل میډیا څنګه روانه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو وکتلو پروګرام تاسو ته مخکې ویلو چې دا د سٹارټ کېدو نه مخکې دا کامیاب دی. دا چې کله مولانا صاحب اعلان وکړو نو دا پروګرام کامیاب پروګرام و او الحمدلله تاسو اوس ګورئ چې پروګرام شروعات دي او دا کم کورسۍ او کم پنډال تاسو ته ښکاري دا فل دی. وروسته به ډرون باندې به پته لګي چې څه پوزیشن دی، خو اندازه داسې ده چې دا کم پنډال چې دی دا فل دی د اوس او بیا به ډرون باندې ګورو چې ډرون څه حالات دي. بله ډیجیټل میډیا الحمدلله مختلف پیجز نه، افیشل پیج دي، مرکزي دي، صوبایي دي، اضلاعو پیجونه دي، نورو د هغوی له موږ اکسس ورکړی دی او لایو سټارټ د زبردست طریقې سره ویورز هم پرې ښه ټیک را روان دي، لایکس کمنټ هم پرې ملګري کوي او شکر الحمدلله انتظامات ښه ټیک ټاک دي. دا وجي صداقت خان تاسو هغې خبرې واورئ چې کوم جلسه د هغه د اوس نه کامیابه ده الحمدلله تر حد نگاه پورې چې کوم دی کارکنانو په دې کې شرکت کړی دی. عام عوام روتي، صرف د جمعیت علماء اسلام کارکنان نه دي روتي، د تمام څومره سیاسي جماعتونه دي عام خلک دي هغې روتي دي، د پروګرام له راغلي دي چونکې دا د شیخ صاحب په نوم باندې دا کانفرنس دی. نو شیخ صاحب په مینه کې دا خلک روتي دي او باقي د دې د میډیا ذمہواري تاسو بالکل کتلي شیخ ته ټیم ناست دی هغې کوریج کوي. لایو د ټیم صوبایي سټیج دی هغې ته راختلي یو. موږ سره جمعیت علماء اسلام صوبایي رهنما جناب ایاز الدین صاحب موجود دی. حضرت مونږ که په سوشل میډیا باندې پرون کتلي وو چې ډېرې افواګانې خپرېدې وې پروګرام حوالې سره چې سیکیورټي الرټ دي، خو د هغې نه باوجود مونږ وکته چې تحت د نګاه عوام راغلي دي. دې حوالې سره تاسو څه وایې؟ دا د لیونو کاروان دی او دا خپل منزل ته رسي. دا په دمکو باندې او دا په خطراتو په یره باندې یرول دا خامخیالي ده. دا د قائد جمعیت په قیادت کې یو تحریک دی چې انشاءالله د دې وطن نظام به بدلی او په دې وطن کې د اسلام په بنیاد باندې عادلانه نظام قایموي او د شیخ الحدیث وینې ته سلام پیش کوو. د دې دپاره زموږ ځان قربان، زموږ بچي قربان، زمونږ هر څه قربان. دا انشاءالله دا کاروان د ودرېدو نه دی او دا به داسې به ډېرې پروپیګنډې کېږي او ډېرې افواګونه به کېږي. انشاءالله مونږ منزل ته به رسو انشاءالله. دا قوت به ثابتی
چې دا وطن ان شاء الله زمونږ وطن دی او دا وطن مونږ آزاد غواړو او دا وطن زمونږ د اسلامي تهذیب او تمدن وطن دی او دا مونږ اسټابلیشمنت ته وښوده چې د خیبر پښتونخوا عوام د جمعیت علماء اسلام او د قائد جمعیت په قیادت کې منظم دي او تبدیلی غواړي او په دې وطن کې امن غواړي په دې وطن کې خوشحالي غواړي او دا جنگ و جدل او دا د تشدد د سیاست موږ نور نه قبلو او د علماء کرامو د شهادتونو لري بند سي ځکه چې علماء کرام د دې وطن اصل کې سپاسلران دي د امن نښې دي او دا وطن د سوکالۍ نښې دي ان شاء الله نو دا به ډېره لویه تبدیلي راوړي ان شاء الله او دا ټول وطن ته پیغام دی او بین الاقوامي اسټابلیشمنت ته پیغام دی چې ان شاء الله د پاکستان عوام عموما او د خیبر پښتونخوا عوام خصوصا د قائد ملت اسلامي په قیادت کې متحد او متفق دي او د اسلام عادلانه نظام غواړي د ټیم کې ما سره جمعیت علماء اسلام ضلع امیر ډاکټر الهي جان رباني صاحب موجود دی هغې نه به د پروګرام حوالې سره تاثرات اخلو ډاکټر صاحب که مونږ وګورو جلسه خو ماشاءالله چې کله اعلان شو کامیابه وه خو تحت د نګاه چې کوم دی کارکنان روتي دي عوام روتي دي د شیخ صاحب په نوم باندې د سوشل میډیا باندې د 2 ورځو پروپاګانډا هم چلېده یاره سیکیورټي الرټس دي دا یې حوالې سره ورته څه وایي هغه باندې خو مونږ خبره وکړه د هغې په مخالف باندې او کارکون زموږ په خبره اعتماد وکړو د هغې په خبره اعتماد ونه کړو جلسه کې حاضر شي جلسې ته راغلل بل په سوشل میډیا باندې دا پروپاګانډا کیږي چې علما د امن دپاره آواز نه اوچتوي او علما چې کوم دي هغې هېڅ قرباني شته غونډې قربانۍ عوام ورکړي دې حوالې سره ورته څه وایي شیخ صاحب ابي وکړو شیخ ولدي شو شیخ ولدي شیخ شهید شو نو قرباني شته وایي او دا قرباني ده او که موږ وګورو یو خو نه دی په سلو شهدا موږ پیش کړي دي او یوازې په دې کې نه په عملي میدان کې موږ پیش کړي دي او که وګورو نو امر خو زمانه ناروغ دی امر څه ته وایي انساني تحفظ د مال او د عزت تحفظ د عقیدې تحفظ دې ته امن وایي او دا ناره زموږ ده نو دې چې څوک امن نه وي نه به بیا په دې نه پوهېږي څه وایي ډېره مهرباني جي ډاکټر صاحب د ټیم کې ما سره نوجوانان احناف امیر مفتی ندیم محمودي صاحب موجود دی مفتی صاحب ستاسو نن دې پروګرام ته راتلو مقصد څه دی بسم الله الرحمن الرحیم یقینا زما راتګ خپل شیخ او مرشد شیخ ادریس صاحب شهید نور الله مالته د هغه سره وفا وه او دلته راتګ د جمعیت علماء اسلام د دغه قافلې په اواز باندې لبیک ویلو او موږ یقین ساتو انشاءالله چې د جمعیت علماء اسلام دغه قیادت به انتظامیه په دې باندې مجبوره کوي چې د شیخ شهید قاتلان د هغې منصوبه باز او د هغې سهولتکار هغه ټول ګرفتار کړي او کلیعام دې قوم ته ورخی هغوی ته سزا وکړي مونږ په سوشل میډیا باندې کتل د پروګرام یو ورځ مخکې په سوشل میډیا باندې د دې پروګرام چې کوم دی دا سکیورټي الرټ جاري کېدل چې دا پروګرام به ناکامیاب شي خو بیا هم مونږ ګورو چې تحت د نګاه عوام روتي دي دې حوالې کې تاسو څه وایي نو دلته خو په دا ملک او وطن کې علماو ته همیشه پرېږدو دغسې نه ده شوي کله چې علماو ته خطره نه وي نو انشاءالله د حالاتو مقابله به کوو لکه څنګه هم چې نن وکړله د حالاتو پروا به نه کوو د خپل مقصد دپاره به انشاءالله مزل کوو مخکې به ځو انشاءالله تاسو وایي دا پروګرام به په قومي سطح باندې څه دباو راوړي که نه انشاءالله په بین الاقوامي سطح باندې به د دې دباو ملکي سطح به وي او هغه خلک چې د چا په لاس کې د اقتدار واګي دي هغه به په دې مجبوره کېږي چې د دومره لوی سیلاب مخې ته راتلل یقینا چې هغه به د سیلاب په شانتې د سیلاب مخې ته لکه خسو خاشان چې راشي هغه ځي دغسې به چې کوم خلک د قاتلانو ملګري دي سهولتکاره دي هغه به هم د دغه سیلاب مخې ته نه ټینګېږي ځي به انشاءالله د ټیم کې موږ سره مولانا پرویز صاحب موجود دی نن مونږ ګورو چې کوم سکیورټي الرټ جاري شوي او سکیورټي خطراتو عوام چې کوم دي هغه تحت د نګاه روتي دي د شیخ صاحب په محبت کې دی حوالې سره تاسو وایي بسم الله الرحمن الرحیم څومره چې پروپاګانډې وي نو موږ هغه پروپاګانډو باندې پوه یو د پروپاګانډو مقصد دا و چې دا کانفرنس ناکامه شي د دې وجې نه نه د جمعیت الاسلام د کارکن حوصله خرابه ده نه د قیادت حوصله خرابه ده الحمدلله
تاسو په خپل هم ګورئ میډیا د ټوله دنیا ګوري تعلیم ګوري چې دا اوسه پورې زمونږه تقریبا 100% کارکون نه دی رارسېدلی 80% قافلې د خیبر پښتونخوا را روانې دي او دومره لوی سیلاب د 400 په ځمکه په تاریخ کې چا نه دي لیدلی انشاءالله موږ د خپلو ادارو ته هم وایو حکومتونو ته هم وایو او اسلام دشمن طاقتونو ته هم وایو چې انشاءالله تاسو هر قسمه افکنډې استعمال کې جمعیت علماء اسلام به په دې خطه کې دا قوم روباسي او انشاءالله د دې قوم دا تقدیر به بدلي انشاءالله تاسو وایي دا کومه جلسه چې ده دا په قومي سطح باندې دبا وغورځوي که نه الحمدلله د اوس نه اثرات شروع دي کانفرنس نام شروع نو یو ورځ مخکې د کانفرنس اثرات د ټول ملک باندې وو ځکه په ټولو خلکو باندې دباو او هر سړي دا غوښتل چې د دې کوم مقاصد دي هغه مقاصد حاصلېدونکي دي لهذا هغوی د دې نه په یره کړو د دې مخالفت کوو او الحمدلله د دې اثرات یوازې په دې 400 نو د خیبر پښتونخوا نو و پاکستان نو دې وخت کې به بین الاقوامي دنیا باندې د شهید اسلام د کانفرنس اثرات شروع دي الحمدلله ډېره مهرباني دې ټیم کې مسره جمعیت علماء اسلام نائب امیر مفتي فضل غفور صاحب موجود دی هغې نه به د پروګرام حوالې سره تاثرات اخلو مفتي صاحب تاسو وایئ دا نن چې کومه جلسه ده دې دا ثابته کړه که نه چې شیخ صاحب صرف یو فرد نه بلکې هغه یو تحریک و بسم الله الرحمن الرحیم حضرت شیخ صاحب یو انجمن وو هغه د یو تحریک علمبردار وو او د معاشرې هره طبقه د هغوی سره مینه محبت ساتي د حضرت شیخ صاحب د وعظ سره د نصیحت سره د علم سره د تقوا سره د اخلاقو سره د عاجزۍ سره خو زه به نن یو اپیل کوم د دې قام نه او هغه دا چې حضرت شیخ د کوم جماعت سرپرستی کوله په پوره خیبر پښتونخوا کې هغه جمعیت علماء اسلام کو تاسو وایئ چې حضرت شیخ صاحب ولی الله او د الله یو ولی وو نو هغه په غلطه لار باندې نه وو او هغه په غلطه لار کې مرتبه د ولایت ته نشو رسېدلی ظاهره خبره ده د حضرت شیخ صاحب جماعت اختیار کړي تاسو د هغه سره مینه ساتئ د هغه سره مینه دا ده چې د حضرت شیخ صاحب جماعت ته تنها مه پرېږدوئ او ظاهره خبره ده چې د حضرت شیخ صاحب د هغوی دا دومره لوی مصروفیاتو باوجود د پوره صوبه کې د جمعیت علما سرپرستی کول دا د جمعیت علما د کاز او د میشن اهمیت دپاره لوی ثبوت دی او لوی دلیل دی کوم علما چې په مسند د درس او تدریس د وعظ او د تبلیغ یا د خانقاهونو باندې ناست دي دا د هغوی دپاره هم د سبق یو مقام دی چې د دې دومره ډیرو مصروفیاتو باوجود حضرت شیخ صاحب هغه جمعیت علما له وخت ورکو دا څومره اهم کار دی لہذا دغه دوه پیغامات یو د عامو مسلمانانو په نوم او دویم د اهل علمو په نوم باندې نن دغه کانفرنس نه ورکول غواړم مونږ په سوشل میډیا باندې وکتل چې کله حضرت شیخ صاحب شهید شو خلکو دا پروپاګانډا کوله چې یاره علما میدان ته راونوتل روډونو ته راونوتل هېڅ تحریک یې ونه شو دې حوالې سره تاسو وایئ علما د هغه ورځې نه په روډونو دي په تحریکونو دي په احتجاجونو دي داسې ضلع نه ده پاتې په کومه ضلع کې چې احتجاج نه دی شوی داسې تحصیل نه دی پاتې داسې بازار نه دی پاتې مونږ خو آواز راوچتولی شو مونږ خو د دغې حاکمانو غوږونو ته خپل فریاد رسولی شو مونږ خو د دې ګریوانونه راټینګولی شو باقي خو ظاهره خبره ده لاره زمونږ د عظیمت لار ده دا د استقامت لار ده او الله رب العالمین دې وکړي چې د حضرت شیخ دا پاکه وینه دا په دغه خاوره باندې د علماو اخیري تویې شوې وینه دا وګرځېږي او د دې نه وروستو د علماو د قتل دا سلسله بند شي زمونږ سلسله روانه ده په ټول ملک کې نن دلته احتجاج دی دې پسې د پنجاب په خاوره باندې د حضرت شیخ صاحب د دغه بهیمانه قتل خلاف چې کوم دی نو د احتجاج اعلان به مولانا صاحب کوي انشاءالله دا کوم کانفرنس چې شروع دی دا په قومي سطح باندې دبا وغورځوي که نه ظاهره خبره ده په جمهوري ملکونو کې عوامي قوت دا یو ډېر لوی چې کوم دی نو اسلحه ده او په دغه باندې ته حکومتونه زیر کولی شي او هغه پریشرایز کولی شي او هغه په دباو کې راوستلی شي دا په لکونو خلق مونږ پرامن کړي دي کو فرض که دوی ته جمعیت علما اډر وکړو چې تاسو د اسلام آباد ګیراو وکئ بیا به تاسو ووینئ چې د دغه ملک په چې کوم دی نو څه حشر او څه صورتحال ډېره مهرباني مفتي صاحب ډېره مهرباني دې ټیم کې موږ سره جمعیت علماء اسلام سابقه MBA ډیپټي جنرال سیکرټري صوبه خیبر پښتونخوا او د نوجوانان فورم کنوینر جناب شاه حسین خان الهي موږ سره موجود دی موږ په سوشل میډیا باندې کتل چې دا کانفرنس ډېر زیات سکیورټي الرټ ورته جاري شوي وو خو د هغې باوجود یې زیرو ډېر لوی تعداد باندې خلک راوګرځي موږ حوالې سره تاسو وایئ بسم الله الرحمن الرحیم
ډېره مهرباني شکریه اصل کې دا د شیخ صاحب کوم برکاتو ځکه تاسو ته هم وګورئ د دې ګڼې سره سره چې نن الله تعالی ورته موسم څومره ښکلی کړ دی غریب فیصدي ګرمي دا چې اوس نور وې دلته به دا خلک داسې په ارام نو ناسته نو الله تعالی ورته ورې سره ویستله موسم ورته برابر کړ دې سره سره دا د هغه د حق او د سچ نشاني په ده چې هغه په یو حق سچ جومات کې او د هغه کې کوم درس و تدریس و هغه صرف د الله تعالی د هغه دپاره د زه په ماحول تاسې جوړ دی تاسو د جمعیت نوجوانان فوم صدر یې تاسو نوجوانان ریپرزینټ کوئ نو جلسې کې زیات تر نوجوانان راغلي دي کنه تاسو په دې کامیاب شوي روباسل هم دي بالکل دا چې څومره دا تقریبا سیو مې شوله چې جمعیت نوجوانو فورم والے چې دي هغوی د دې جلسه ټول انتظامات بیا د هغو فلیکسونه لګول میلمنو لپاره خدمت کولو لپاره دا د یوې میاشتې نه غونډې تیارې کړي دا پرون چې دا سټیج کله تیارېده په سټیج کومه جمعیت نوجوانان فورم په پوره حصه وه جمعیت نوجوانان فورم دلته کې په دې ډېر کثیر تعداد کې یوازې د چارسدي والا نه بلکې د صوبې د مختلفو ضلعو والا جمعیت نوجوانانو په خپلو ګاډو کې دلته کې راغلي دي په ګاډو یې بینرونه لګولي دي او دلته کې راغلي دي او په دې جلسه کې شرکت کوي ڈر مہربانی شاہ حسین علیہ صاحب میرے ساتھ اس وقت جمعیت علماء اسلام کے صدر موجود ہے آپ اس کانفرنس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں شہید شیخ ادریس کانفرنس جو ہے آج کی یہ کانفرنس جو ہے وہ شہید اسلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے آج کا یہ جو یہاں کانفرنس ہے اور جمع غفیر ہے تا حد نگاہ جو انسانوں کا سمندر امٹ آیا ہے یہ شیخ صاحب کے ساتھ ادارے عقیدت کے لیے وہ آیا ہے اور یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ تم نے شیخ کو راستے سے ہٹایا کہ شیخ کا نام کام مشن کا سب ختم ہو جائے گا لیکن یہ لوگوں کا جمع غفیر بتا رہا ہے کہ شیخ صاحب کا جو کام تھا جو نظریہ تھا جو فکر تھی وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ منظم ہو کر سامنے آ رہی ہے ہم صدر ٹیم کے جمعیت علماء اسلام ڈپٹی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالرحیم سے موجود ہیں حضرت د پروګرام حواله سره وسه وای ډېر موج کې روان دي پروګرام په ډېر موج کې روان دی او خلک د لکونو په تعداد را روان دی په ډېر غټ تعداد را روان دی او زموږ امید دی چې دا به ان شاء الله 1 میلیون تعداد رسي ځکه چې ته وګوره په نظر باندې نه راځي دا 2-3 کیلومتر په نظر نه راځي د دې نه اندازه ولګوه چې دا کله قائد را رسي چې د دې بساحت دا دومره لوی کانفرنس دا په قومي سطح باندې څه دباو وغورځوي که نه دا به دونه دباو وغورځي دا فکري او نظریاتي دا هجوم او هړبونګ نه دی جمال والا نه دی او نه چې کوم دی د ډول په تاپ باندې خلک راغونډول دا فکري نظریاتي خلک دی عهد یې وکړو او دغه یې وکړو د خپل قائد په لاس باندې د بیعت اعلان یې وکړو چې کله شیخ صاحب شهید شو د هغې شهادت وشو په سوشل میډیا باندې مختلف پروپیګنډې شروع شوې او د هغې دا وی چې دا علما چې کوم دي هغه راونه وتل سړکونو ته پکار دی ته دا و چې دا هر سیم کول یې کوي دې حوالې سره ورته څه وایي دې حواله زه دا وایم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې هم د شیطان ملګري او په دې دور کې هم د شیطان ملګري دي هغه به د هغوی سپورټ راني ډېره مهرباني جی اس وقت میرے ساتھ ملک احسان موجود ہے جو بنو سے تشریف لائے ہیں آپ بنو سے تشریف لائے اس پروگرام کے لیے جو شیخ ادریس کانفرنس ہے اس کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ایک سمندر یہاں پہ آیا ہوا ہے اور یہ اپنے قائد اور شیخ ادریس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم جمعیت علماء اسلام کوشش کرے گی کہ جب تک شیخ ادریس کے قاتلوں کو ان ظالموں کو تخت دار تک نہ پہنچا دے ہم بیٹھیں گے نہیں کیونکہ یہ ہمارے علماء کرام کو شہید کریں گے ہم اس طرح دیکھیں گے ایسے کبھی نہیں ہو سکتا علماء کرام ہماری عزت ہے ہمارے سر کے تاج ہے اور انشاءاللہ علماء کرام پر جب بھی کوئی وقت آئے گا ہم جمعیت علماء اسلام کے کارکن ایسے کارکن ہم کام کرتے ہیں ہم وہاں پہ پہنچیں گے اور ہم اپنے جان کی قربانی دے کر ان کو قربانیوں کو سراہنے کریں گے ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا جب شیخ صاحب کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے اس میں کیا پروپیگنڈا تھا کہ آپ لوگ نہیں نکلے آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کیا آپ لوگوں نے روڈوں کو بند نہیں کیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ تو شیخ ادریس صاحب کو اللہ پاک جنت الفردوس نصیب کرے ان کے جنازے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ نکلے کہ نہیں نکلے سارے خیبر پختونخوا میں سوگ تھا اس دن جب ان کو شہید کیا گیا تھا اور آپ سب نے دیکھا وہ یہ تو لوگ پروپیگنڈے کریں گے لیکن علماء کرام جو ہے ہمارے سب سے ملک کے ہمارے اس سب سے قیمتی لوگ علماء کرام ہیں جی ان سے قیمتی کوئی نہیں ہے شکریہ جی بہت شکریہ
د دې موږ سره جمعیت العلماء اسلام صدر موجود دی. هغې نه به د دې جلسې حوالې سره تپوسونه کوو. ستاسو تعلق جمعیت العلماء اسلام سره دی. د شیخ صاحب د کوم کانفرنس چې دی موږ به تحت د نگاه خلک راغلي دي. ستاسو جمعیت العلماء اسلام په دې کانفرنس کې څه کردار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دغه کانفرنس اعلان کړی دی د هغه ورځې نه حواله تر نن ورځې پورې الحمدلله صوبایي نظم هم او مرکزی نظم هم په دغه باندې اپیو دی او تقریبا 10 تاریخ نه زموږ مرکزی جماعت راغلی دی. موږ د سواد د سیمې نه واخله په سواد کې بیا لوی اردر کې په ملاکنډ کې دغه شان چارسدان او شهره پېښور دارالعلوم حقانیه او مختلف مدارسو ته موږ لاړو او هلته هم طلبو ته پیغام ورکو چې زموږ قاید صاحب اعلان کړی دی انشاءالله په دې کانفرنس کې به شرکت کوو او کله دې نه علاوه په دغه کانفرنس کې قاید صاحب څه قسمه حکم وکړي ده نو زما انشاءالله د خپلو مشرانو ته دا ډاډګیرونه ورکوم چې جمعیت العلماء اسلام به په لکونو نوجوانان انشاءالله د قاید صاحب په حکم به لبیک وایي او میدان عمل ته وروځي انشاءالله. دې ټیم کې موږ سره جمعیت العلماء اسلام جنرال سیکرټري موجود دی. هغې نه به پروګرام حوالې سره خپل تاثرات اخلو. ستاسو تعلق جمعیت العلماء اسلام سره دی. تاسو موږ ګورو پروګرام ماشاءالله تحت د نگاه خلک راغلي. ستاسو په دې کې څومره کردار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه تاسو د پروګرام سره تیاری په حواله سره وکړم. کله د حضرت شیخ صاحب شهادت واقع شوی دی نو چې څنګه جمعیت علماء اسلام په روډونو باندې په سنټرل ځایونو کې احتجاجونه کړي نو دغه شان جمعیت طلبه اسلام د هر کالج او د هر یونیورسټۍ مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کړي او د شیخ صاحب د قاتلانو د گرفتارۍ مطالبه کړې ده. نن چې تاسو دا کانفرنس یې نو دا چې کوم دی یو آخري احتجاج نه دی یو آخري پاور شو نه ده بلکې مونږ دا یو مطالبه کوو چې دغه قاتلان دي او په دې پس کم سہولتکار دي د فلپور گرفتار کړي او خپل قیادت ته هم دا یقین دهاني ورکو چې زمونږ نه هم خلک دا مطالبه کوي د کالج سټوډنټ هم دغه مطالبه کوي که هر کله تاسو مونږ ته یو आवाज وکړو ان شاء الله د دې صوبې هر کالج هر یونیورسيټي به ان شاء الله بندي او भरपूर ان شاء الله په دې احتجاج کې تاسو سره شریک یو که قائد ملت اسلامیه د اسلام آباد आवाज ورکي که د موټروي د بلاک کول आवाज ورکي او کوم د کالج د یونیورسيټو په حواله سره ان شاء الله جمعیت العلماء اسلام په دې کې भरपूर کردار ادا کوي. ډېره مهرباني جی.